الحمدلله دینی مدرسې زموږ په دې وطن کې د دین خدمت کوي او د قرآن او د سنت خدمت کوي او هغیان په موږ دا سوال کوي وي ستاسو مدرسو څوک پیدا کړل تاسو څوک کړل هغوی ته خو دا علما او دا حافظان د معاشرې خلک نه ښکاري هغوی په موږ دا ګمان کوي چې داسې فضول خلک دي د دوی څخه ضرورت په معاشره کې نشته لیکن دی په دې نه دي پوه چې الحمدلله اصل څیز د الله قرآن دی او د شریعت او د اسلام خدمت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن جمع دی کول دی مسلمان چې وي د هغه مقصد دی که کافر یې هغه به جدا خبره خو د مسلمان مقصد به دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن جمع دی کی او د انبیاو مشن جمع دی کی ځکه آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کو نو د هغه د پیدایش او د تخلیق مقصد چې الله واضح کړی دی هغه خلیفة الله فی الارض دی چې د عبادت مقصود به ذات نو یعنی فرشتو خدا الله ښه عبادت ده د ګناه نه تجنب مقصود به ذات نو یعنی فرشتې نو خو بالکل ګناه نه صادریږي اصل مقصد خلافت دی او فرشتو اوه انا نسبح بحمدک ونقدس لك لیکن سره د هغې رب العالمین وینا یو خلیفه پیدا کوم او د خلیفه کارسي خلیفه خلافت ویل کېږي دې ته چې هغه ته یو ډیوټي وسپارئ او هغه ډیوټي په احسنه طریقه ادا کړي او ځان له رعیت پیدا کړي او تنفیذ د احکامو ورباندې وکړي دغه ډیوټي د انبیاو او بیا خصوص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انما بعثت معلما دا یو ډیوټي ده بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا بل ډیوټي ده یا ایها الرسول اے د الله پیغمبره بلغ ما انزل الیک من ربک چې کوم شی تا ته نازل دی وحی جلی او ضمناً وحی خفی سنت حکمت دا امت ته رسول او نن دغه ذمہداري کې څومره ده نو دا زموږ علما او حافظان او قاریان په ذمه غشته نو زموږ علما او حافظان او قاریان چې څومره دي زمارونو دا هر یو په خپل ماحول کې خلیفۃ الله دی دا هر یو وارث د پیغمبر دی نو اصل ډیوټي زمارونو غوړي مونږ کوو مونږ د دنیا د دی علوم نه انکار نه کوو مونږ وایو چې ډاکټر دې جوړ شي که زما علاج ډاکټرونه کوي نو زه بیا ژوند نشم تېرولی مونږ نشم کولی انجینیر ضروري دی که دا سړک پل جوړ نه کړي زه به څه کوم ساینسدان ضروري دی که دا ماله دا د نن سبا چې کم د ټکنالوژي میدان دی دا ماله مضبوط نه کړي نو زه به دنیا کې د منډې نه وروستو پاتې شم الله فرمایي دا هم ډیوټي ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل الله په خپل ترهبون به عدوکم لفظ راغلی نو د دې دپاره هم سټرګل او محنت او کوشش پکار دی او اصل مقصد دا نه دی دا صرف ثانوي مقصد دی د دنیا ژوند سره چونکې د خلیفۃ الله تعلق دی نو د دنیا د ژوند د خشته کولو دپاره دغه امور دی اصل مقصد رضا الهي او د آخرت کامیابي ده هغه الحمدلله زموږ د علماو نه خدای پاک اخلي زمون د اهل علم و قاریان و حافظان اصل مقصد الله پاک اخلي نو زمون خلق اصل مقصد پریخي دی او چې کوم طبعي مقصد دی غیر ضروري مبحث مقصد دی او تابع مقصد دی نو هغې کې خلق لګیا دي نو ځکه مونږ ته وایي دا مولیان طالبان خو د معاشرې فضول غوندې پرځې دي د دوی څخه ضرورت په دنیا کې نشته که د علما او د مولا او د طالب فضول پرځې شي او دا یې د دې معاشرې نه وویستل نو بیا به زموږ معاشره د یورپ معاشره به شي بیا به ډاکټر وي خو انسان بني بیا به حیواني انجینیر به خو انسان بني بیا به حیواني او بیا به هغه معاشره چې کومه معاشره نن په یورپ کې د یورپ ته تنګ دی ګورئ نن د هغې معاشرې نه په موږ خلک مسلط کوي چغې وایي میرا جسم میری مرضي خو د دې نارې د لاسه چې په یورپ کې کوم فساد راغلی دی او کوم موریانیت او بربنتوب راغلی دی او د هغې معاشرې تباه کړې ده کوکله کړې ده او هغه معاشرې برباده کړې ده نن یورپ په هغه معاشره کې سپېموله راغلی دی نن سړي په ځمکه پراته دي ښځې پر باندې اوچتې دي سړي غریبانان غږ نشي کولی
هرې جینۍ ځان له یو بوای فرینډ کتلی دی ورسره ګرځي د سړي په مخ کې د هغه ښځه هلک سره ځي او دا مې بوای فرینډ دی د ورور په مخ کې خور او د پلار په مخ کې لور او د زوی په مخ کې مور ګنټي به بل به ووالي شي ګنټي به بجو شي او دی به ورشي څوک دی پلارکۍ ته اواز کړه ته څوک یې زه د هغه بوای فرینډ یم ابه ځي ورسره انکار نشي کولی چې د ما ښځې سره ستا څه کار دی دا ازادي د هر چا ته خپله که ته ښځې له څپېړه ورکړه چې د هلک سره ولې دی یا لور له څوک څپېړه ورکړي د سړي سره ولې دی نو هو ابه در باندې ریپورټ کوي که ته جج ته ووایې چې دا زما مخکې د هلک سره شپې له بار تله جج به وایي ته هم ځان له څوک پیدا کړه دا خو معاشره ده او په دې معاشره کې ازادي ده نو د هغې کلچر نه نن خلک سپېموله راغلی نن په ټول یورپ کې څومره یورپ دی ټول ولټوه په غون یورپ کې به تا ته پاکه ښځه د واده په وخت کې میلو نه شي انټچ یې ورته بالکل به درته په ټول یورپ کې پیدا امریکا نه یادوم د امریکا خو ځان له براعظم د یورپ او امریکا ټول ولټوه پاکه ښځه به درته میلو نه شي الحمدلله نن زموږ د معاشرې د مسلمانانو ښځې پاکې دي 100% الحمدلله دا د دغې علماو او د ملیانو د حافظانو برکت دی وروڼو نو الحمدلله تاسو خدای پاک د دغه خدمت دپاره منتخب کړی په دې د الله پاک حمد او شکر ادا کوم او دا علما کرام ځای په ځای مدرسو کې خدمت کې څومره ګران خدمت دی چندې غوښتل آبادۍ جوړول بل ته لاس دیول څه اسان کار خو نه دی که نه دا الله خدمت ته لیکړو شته او بیا العطایا علی قدر البلایا څومره چې انسان په تکلیف کې شي هغه الله پاک اجر هم ورکوي